قابل صد احترام معزز علماء کرام او زما د اسلام قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو ورونو، دا ډېره مبارکه موقع ده او ډېر مبارک مجلس دی. د قرآن عظیم الشان د ختم په سلسله کې موږ راجمع شوي یو او دا په ټولو کارونو کې محترم ډېر لوی کار دی. د دنیا څومره خوشحالۍ چې دي عزتمندو د قرآن عظیم الشان خوشحالۍ ته نه رسېږي. الله ذوالجلال چې چاته دا قرآن ور نصیب کړ، الله ورته ډېر لوی خیر ور نصیب کړ. الله رب العزت خپله فرمایي یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا. چاته چې الله ذوالجلال اراده وکړي حکمت ورته ورکوي، د قرآن علم ورته ورکوي، او چې چاته الله د قرآن علوم ورکړل نو الله فرمایي دته ډېر لوی خیر ورکړی شو. د دنیا څومره نعمتونه چې دي، د دنیا څومره خوشحالۍ چې دي، تاسو ته خیال وکړئ. ما طرف ته به توجه کوئ، ګوره زه ډېر وخت نه لرم، زه صرف دلته ملاقات سره مستاجي ملاقات سره نور دې مجلس کې چې کوم دا علما ناست دا زما نه په هر نسبت باندې ښه دي، د علم په لحاظ سره ما نه ښه دي، د عقل په لحاظ سره ما نه ښه دي، د عمل په لحاظ سره ما نه ښه دي. خو دا ستاسو محبت دی. د محبت په وجه باندې زه دلته راځم. محبت داسې یو شی دی چې هغه د هغې څه قیمت ني او د هغې نو په دغه وجه راځم. ګنې نو زما هغه کږې وږې خبرې خو تاسو ته وروختې اورئ او که زه نه یم بس داسې د پریانو اثرخه مونږ لګولې ده او تاسو یې اورېدی شئ. نو زما هغه خبرې هر وخت اورېدی شئ، خو چې دا زه یو دوه درې خبرې دلته کوم نو چې دې کې ما طرف ته ستاسو توجه داسې نه چې زما ځواک دی او ستاسو حضور غوږ دی او هېڅ مطلب میلاو نه شي. نو توجه خامخا وکړئ چې وخت مو خراب نه شي. عزتمندو د دنیا نعمتونه څومره چې دي، د الله تعالی نعمتونه ډېر تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرل غواړئ، سوال نشته چې تاسو یې وشمېرئ. څنګه به یې شمېرئ؟ ته په دې خپل بدن کې شروع شه. الحکمة فی مخلوقات الله. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی د خدای په دې مخلوق کې حکمت، نو چې په دې انسان یې شروع کړې ده نو یقین وکړه چې حیران به شي چې الله پاک د انسان کې کوم څه کمالات دي چې دې الله یې په دې ویښتو کې، په دې وینه کې، په دې غوښه کې، په دې سرمن کې، په دې هډوکي کې، په دې رګونو کې، په یو یو شي کې دی یو سترګه چې ده یو سترګه. او په دې کې راته یو ډاکټر صاحب د سترګو وي په دې کې لس سپیشلایزیشن پکې کېږي. هسې سپیشلایزیشن چې که نه سپیشل ډاکټر چې دا خو یو وي که نه، وایي دا د زړه سپیشلیسټ دی، دا د غوږو د هغه د مثال د ګردې دی، دا د معدې دی، د سترګې هغې کې لس قسمه کېږي یو سترګه کې. نو چې علم یې څومره دی، په دې سترګه کې علوم څومره دي، خو سترګه ده موږ خو دا سترګه ده. الله تعالی پکې خپل قدرتونه په سرټو ورچولي دي. نو الله وایي زما نعمتونه که ته شمېرې شمېرلی شي نه څه به وکړې که دا ټول مخلوق راجمع شي. او الله رب العزت قرآن کې فرمایي لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله وایي که دا ټول سمندرونه زما د نعمتونو د شمېرلو لپاره سیایي شي، دا ټول انسانان فرشتي او دا دغه چې پریان دا کاتبان او منشیان شي لنفد البحر، دا ټولې ونې بوټي قلمونه شي نو دا سیایي به ختمه شي قبل ان تنفد کلمات ربي، مخکې د الله ذوالجلال د علومو او معلوماتو د ختمېدو نه. ولو جئنا بمثله مددا. که داسې ورسره څو سمندرونه نور هم سیایي راوړلی شي د الله رب العزت د معلوماتو، د الله ذوالجلال د علومو او د الله تعالی د انعاماتو، دا به پوره نه شي. نو د خدای نعمتونه ډېر زیات دي، ډېر زیات دي. خو د خدای د نعمتونه چې موږ کوم راته ښکاري، لکه مال یو نعمت دی، لکه زامن یو نعمت دی، لکه مثال بانګې درکړه یو نعمت دی، لکه جایداد یې درکړه مثال نو نعمت دی، کارخانې دله درکړه نو نعمت دی، صحت یې درکړه نو نعمت دی، یخې اوبه یې درکړې نو نعمت دی، رزق یې درکړه نو نعمت دی.
وتاسو پورې دا نعمتونه الله پاک دوست کم ورکوي دشمن ته ورکوي مسلمان ته ورکوي کافر ته ورکوي انګریز ته ورکوي هندو ته ورکوي سکھ ته ورکوي هغه سپیرو ګنده غلیظ پلیت چې دغه قادیانې هغه ته ورکوي دا چې دا تاسو ټول جتیږي ورکوي هغه پلیت ته ورکوي سامان ولا ورکوي رزق ولا ورکوي صحت ورکړي دي غني ورکړي دا مال ولا ورکوي جائیداد ورکوي ګاډي ورکوي دا هر څه الله تعالی ورکوي دا نعمتونه الله پاک هر چا له ورکوي او محترمه د قرآن نعمت دا الله پاک هر چا له خیال مو خبره دا الله پاک چا له ورکوي یؤتی الحکمت من یشاء الله وی چې په خوښ ورکوم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ځنې ځنې اولیاء پیغمبران کړل ځنې ځنې اولیاء پیغمبران کړل نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی عبدالرحمن بابا ځنې ځنې الله اولیاء کی ځنې ځنې الله علماء کی ځنې ځنې الله تعالی انبیاء کی نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی خلک خو ډېر دی چې دستار لري بېسیار دي د دستار سړي په شمار دي خوشحال خان بابا وایي چې دستار لري بېسیار دي دې ماشومان وایي دي پټکي وایي وایي دي که نه زمیندار کاکا هم پټکي وایي نو چې دستار لري بېسیار دي خو د دستار سړي په شمار دي چې دستار چاله پکار دی هغه د شمېر دي ډېر کم دي چې خلک وله یو یو ول ته وایي او پټکي ورته وایي ډېر کم خلک دی پټکي خو زمیندار کاکا وایي خو هغوی پټ ته وایي عزتمندو دا نعمت د قرآن عظیم الشان دا نعمت چې دی دا الله رب العزت چا ته ورکوي دا ډېرو کمو خلکو ته ورکوي الله تعالی موږ او تاسو باندې سورلې سپېرزونه وکړه دا بچي دي قرآن اخلاص کړ څومره لوی رحم او کرم دی د الله څومره لوی انعام دی د الله په دې بچو باندې د دوی په والدینو او بوینو کریمینو باندې چې الله تعالی ورته دا نعمت ور نصیب کړ ګنې نور نعمتونه خو الله چا ته ورکوي خو د قرآن نعمت او محترمو چې بیا د قرآن نعمت الله در نصیب کړ او بیا په دې باندې الله د پوهې نعمت در نصیب کړ او بیا ورپسې الله تعالی په دې د عمل د نعمت در نصیب کړ او بیا ورپسې الله پاک د دې د خدمت کولو توفیق او نعمت در نصیب کړ لاړې الله تعالی ډېر لوی مقام درکړ ډېر لوی مقام یې درکړ دې دنیا کې دا اوسېدل د یو څو ورځو دي د دې دا پړک پړوک او چمک دمک د یو څو ورځو دی دا همیشه دپاره نه دا ځواني به دې همیشه دي دا طاقت به دې همیشه دي دا ښایست به دې همیشه دي دا دولت به دې همیشه دي دا بنګله او موټر او دا څه به دې همیشه دي یو څو ورځې پس په محترمه دا هر څه ستا نه لاړ شي دا ځواني به درنه لاړه شي دا صحت به درنه لاړ شي دا دولت به درنه لاړ شي دا بل په قبضه کې به شي او ته به لا ژوندی اګورې اګورې به ورته به ویل هم نه شي چې ما له خو یې روټی په وخت راړئ یا بې وخته راړئ دومره هم کاکا بیا نه شي ویلی چې دا خو لکه کلکه د ما له پاسته راړئ که ویې ویل هم پرې ګور راسره کېږي او هم پرې جوړ راسره کېږي ګور دې راغستې تا خو موټې پرې لرم هغه حاجت بیا دور هم نه شي ویلی په خپل مال کې دا څه شی دی په دې مه دوکه کېږه پرې ځوانۍ ام رشید بادشاه زی واقعا تاسو یې تبلیغ والے منظور نه اورېدلی چې هغه کله مړ شو ابو عامر مکي رحمت الله علیه سر ته ورته ناست و نو هغه بیا د هغه وصیت مطابق هغه د هغه کړک پرې راوانسته د بادشاه دربار ته راغی چې بادشاه ته راغی تپوس یې وکړو ویره بادشاه به چېرته وي هغه یې ورته وایي بادشاه خو بار وتلی چېرته تللی وي دا دې لوی مال لار باندې لاهور لار چې په دې باندې بار وتلی ښه اما کوم ځای وی په دې وتلی چې تا خپله ځکه نه ویې ګوره که دلته نشته که نه ته ورته یې ښه فقیر ملنګ نه ښکارېده نو هغه مې ترکیب مفکر په دې بار راووته لاره کې ورته وښیېده چې په دې به اوس راځي هغه را روان دی هغه نه مخکې دا مقدمة الجيش کې ورته وایي یو څو کسان دي ګارډ پولیس نو هغه یې داسې راغلل دی ورته ورمخې ته شو دی ویې ګنې دا بادشاه دی په دې ډله کې ورمخکې شو هغه دې سړي کاکا ورته وایي بادشاه راغی هغه ته ولاړم ویې نه هغه رستو دی دا موږ د هغه نه مخکې راځو لارې صفایي ورته کوو چې صحیح راځي یا لاره کې څه داسې څه دغه دي که نه دی ښه دی ولاړو دی کې یا یو څو کسان راغلل ورمخکې شو ورته ویې څه کې بابا وی بادشاه ګورم ورته ویې بادشاه رسته دی
همدغه مخکې د حفاظت په توګه را روان دی خاص لږ ساعت تېر شه بادشاه را روان دی شاهي یس دی شاهي جامې دي شاهي تاج دی په یو ښکلي شان شوکت کې دی یو ډېر ښایسته دی او بادشاه هم ښایسته د هارون رشید بادشاه دا خو ډېر لوی بادشاه تېر شوی دی د نبي علیه السلام په نسلو کې دی او لوی بادشاهي او 25 بادشاهۍ نن د هغه په بادشاهۍ کې چلېږي چې هغه د کوم بادشاهي د هغه وه دی ورته ورمخکې شه هغه اس ته املونې ونیوله پښتو کې ورته املونې وایي او د هغه غواګې چې ورته وایي غواګې ورله ونیوله هغه داسې وکتل او غوسم شو ځکه دا د بادشاه بېعزتي ده بېادبي ده چې په لاره کې ته ودرېږي په دې سړک باندې چې مثال ګورنر را روان وي یا پې باندې وزیر اعلی را روان وي نو هغه لا نه وي او دې ځای کې تاسو یو کاکا که د مثال په طور په دې سړک باندې د سرې ګاډي راړئ نو پولیس والا پرې وروسته شه کاکا مه راوړه او ته یې یاره ولې خیر دی وایي صاحب را روان دی څوک صاحب هغه فرعون صاحب را روان دی ما خو کوم دی خو لا ډوډۍ نه خوا دی ورته ویل ټکې مه کوه ودرېږه دغه ځای ته پکې را ټک کړه ودرېږه دغه ځای چې تېر شي هله به راوړئ هله نه ښکاري خو دا د هغه عزت دی چې هغه څوک پورې تېر شوي دي نو لار به خوشي کړي چې هغه را روان وي ګاډي کې یو خبر کوي نو دی ورته په لاره کې ودرېده او د اس هغه واګې ونیولې نو اوس دا خو ده بد کار کو وچا بابا عبدالرحمن وایي چې څوک لار د سوده وکاږي زیان نشته چې څوک لار د سوده وکاږي زیان نشته په ملنګ باندې قلنګ او تاوان نشته د وفا خریدار بل خواته دې درومي د وفا خریدار بل خواته دې درومي دا متاع د زمانې په دوکان نشته جدایي د اشنایۍ نه پیدا کېږي جدایي د اشنایۍ نه پیدا کېږي ناشنا لره هېڅ غم د هجران نشته دانایان به د رحمان په قال پوهېږي دانایان به د رحمان په قال پوهېږي دلته کار د هر نااهله او نادان نشته نو په ملنګ باندې قلم او تاوان ما هیچ نداریم غم هیچ نداریم دستار نداریم غم هیچ نداریم غم ندارم سلرم نه نو غم هم دسته ندارم ملنګ ته چا څه پروا کوي که بادشاه دې نصیح کوي او که ګدا دې نصیح کوي هېڅ پروا ورباندې نه کوي نو هغه بس ورمخکې شه هسې وله ونیسي او دوی ته څه کوې څوک یې دا ته ولې داسې بادشاه باندې بده ولګېده او ستا بېعزتي نه کوم ستا بېحرمتي نه کوم خو ستا ما سره یو امانت دی د امانت واخله او زخم مه نه درته سوام نه بېحرمتي نه بېعزتي خو چې ورته ګډې وښولي ګوتمه ده رومال دی د قرآن پاک نسخه ده هغه چې هغه څنګه ولیدل او دا خو زما د بچي دي دا خو زما د یو دوی یو ملنګ غوندې زوی دا خو د هغه دي دا چېرته و وی دا یو ملنګ و هغه راغلي ملنګ څه شو بیا ملنګ وفات شوی دی بس د سترګې راډاډې کړې ورته ویې په لاره کې خبره نه کېږي ما پسې ایوان ته راشه ما پسې خپل دفتر ته راشه شاهي د محل ته راشه هغه ورته سجده او اعلان یې وکړی دا ملنګ راروان دی دا مېلمان خو ته په لاره ونیسئ نه یې غېږه نه راپرېږدئ چې دی هلته ورسېد نو بس هغوی ورته دا پولیس ورته وایي ځه ځه نه تالاشي کوي نه څه کوي دننه لاړ چې لاړ بادشاه امیر المؤمنین دغه رشید بادشاه په خپل هغه سیټ باندې په خپل دغه کې په تخت باندې ناست دی دروازه بند ده ورته یې راته مېلمه کېږه ما ته اوس هغه روان ووایه زما د بچي حال دا خو زما بچي ته څه کوې هغه ورته واقعه بیان کوي چې دی به چوک کې ناستو سار دیشي ګرنډی مو ورسره وه او دی به ناستو دا د چوکونو کې مزدورکار ناست دی پېښور موړ کې ناست دي کراچي کبنا کې ناست دي تاسو لیدلي هغه به خلک را دي او ځان ته خپل خپل مزدور بولي
نو دې به دغه سر ناست و ده به سهار به خلکو وربو د ځان سره نو ده به څه کول وی ده به ګلکاري کوله میسن و تا مې کار کړی و وی او ما پې کار کړی نو هغه داسې راته پوښتوي وی دا چې په ده کار کو تا ته دا ښه ښکارېده ته نه پوهېدې چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت تا په دې کار کو او دوی سیبه ماته هېڅ پته نه وه چې دا د نبي اسلام نصیحت دی دا څوک دی بس یو مزدور و یو ګلکار و بس خلکو بوته ما بوتلی و کار مې پې کړی و خو بیا چې مې بل بیا بوته نو بیا نه او بیا واقع ورته ټوله بیان کړه او بیا وی اخر کې رالم په ځنګل کې یو جونګړه کې دی پروت و ما وله سر ته خپه کېښوده په هغې سر کېده وې چې څوک یې ما وې د پلانۍ یم تا راله کار کړو دا سر راله لرې کړې خپې نه کته کا پر یې خښته پروت ښه دی ما ورته دا د په خپل شوق نه کنه دا لرې کا درېمله به زه قبر ته ځم هلته کې به د ما سر ته بیا ستا دا پوز پتون چېرته دې خښتې سره ښه دی عادت کنه وی ما لرې کړه سر مې ولې بیا په هغه خښته باندې کېښود بیا راته څه وصیت وکړ د هغې وصیت مطابق هغسې کار ما وکړ دی وفات شو هغه شان چل کفن دفن خدمت ما وکړ او دا یې راته ویلي چې زما نه فارغ شي نو بیا به دا کډه وولي او دا به بادشاه له ورکړي هغه وخت کې ما ته پته ولګېده چې دا خو د بادشاه څه دی ورته یې ویلي هغه دا خو د څوک دي د بادشاه دا سترګې راډکي جاړی راډک اولاد ګړو قطره ده الله ذوالجلال ورته د زړه ټوټه ویلې ده قرآن کې الله تعالی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تفسیر مظهری پہ لکھی وہی دین مراد بچی نہیں دین مراد اولاد دے اللہ پاک کو وردن اولاد امتحان ہم کئی دا غربت امتحان دا بیمارائی امتحان دا رنگ پرنگ امتحانات و دا اولاد امتحان او دا اولاد دا امتحان چلے دا بیو امتحان دے دا اولاد دا بندہ بیو دا وہی نبی انبیاء کی حدیث راغست دے نبی علیہ السلام فرمائی اللہ ذوالجلال فرشتو تو لار شئی دا پلانی دی بچی دا روح واخ لئی دا فرشتی راشی اور روح میں قبض کی جو واپس دارش اللہ ذوالجلال سرد امت تپوس گئی تحسسو قل اللہ من لارو پلانی کری تمان کائے تلارو بیا انا خدا پاک آلتا پلانے محلی تلارو بیا انا بیا پلانی کور تلارو انا بیا پاگئی کی یو معشوم یا معشوم یا یو ظلمے یا یو ظلمے یا یو ظلمائے او داغی اغرو خدا پاک ما واقس کر مور و پلان و تناسو او اللہ ناسو اللہ ذوالجلال میں تپوس گئی اقطعتم ثمرة فؤاده تاسو دا غدر لنا میوه شکولا والله پاک و تدڑا میوه دے اولاد زید خوب دے اللہ ذوالجلال او من دڑا میوه دے شکولا فما قال عبدی چه تاسو کے میوه شکولا او دا غدر بچی دا سلگای تری راتلی اور آخیری سلگای فوالا مجھے لا سک دے دے مور سک دے تدر پڑو سکیو اللہ بس اگئی دا ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خدایا ستا امانتو ستا شیو تا تپکار تا واغستا وربا منگم ستا یو دام ستا دے منگم امتا دے دردو او ستا بقضار دما رضانا اللہ ذوالجلال مجھے فرمائی ویتاسو ابنو لہو بیتا فی الجنہ دلر پارا کور کی یو جنت کی یو کور جوڑ گئی وسموه بیت الحمد او غیتا بیت الحمد ان کے لئے گٹا بیولا کوئی بیت الحمد لکتاسو کی پر اجماعت میں لگو لینا ختم نکو جامعت کی ختم نکو داس عزت مندو او رشید بادشاہ کو دوئی وینارا دوایا شکل دیر مرتدہ تو تصاب تنا نور سوک کنو کنا گینا نور سوک اگر ملن دا وقت سے وصیت کرے تا کہ سویل زما بارکی سویل دا زما بچو زما بارکی سویل تو پلار بارکی سویل وتے او جستا بارکی دا ویل چې دا کړه په تو پسې او راته ویل چې زما د طرف نه مو پیغام خاصه پیغام ویلو ورته وی چې نار شي وسره ملاو شي ورته وای چې عملان مړ کېدو استاد پاره یې خبره کړې و
پسیوی یو دو شیرونه وی څنګه یا صاحبی لا تعتر بتنعمی یا صاحبی لا تعتر بتنعمی فالعمر ينفض والنعيم يدون اے رما صاحبا ودما زړګیا ودما د زړه سره ودما بابا لا تعتر بتنعمی د دنیا پر نعمتونو باندې ګورې مدو کېږي فالعمر ينفض والنعيم يدون دا عمرم فنا کی دن کے لئے او دا نعمتنم ظاہر کی دن کے لئے او ختم دن کے لئے وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُودٌ کله چې پر خپل وګبانی یو جنازه واخلي او قبرستان ته وړي نو بابا وې شپدي باندې فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُودٌ وې شپدي باندې چې دې نرستو د شانتي دبم دبل کو باندې رواني د جبل پس روان شي تکبیر کاندي د جبل پس روان شي تکبیر کاندي په پرځان باندې دا حسي تدبیر نکا ګورت خدای بل پسې ودرېږي او سلو تکبیر فرض کفایه صلات جنازه دا کوم په ثواب دې مردا الله اکبر داسې دی وي او په خپل ځان باندې دا حسي تدبیر نکا داري پړ کې راغل چې دا شانتي زبم سبانه مخه تا پروجم او سو په ایما غیبم وای کې په ثواب دې مردا تاسو په ما روان عزت مندو عرض میں دا یو شیر کی اللہ تعالی بیتنا دا دنیا پر نعمتوں متیر گزئی مدو کا کی گئی کزوانی دا کزامن دی کمال دے کجائلات دے کبنگلہ دا کموٹر دے تاکہ اس کو پراتون دے سشتو اللہ سشتے بن اڑے یو جوڑا کپڑیم نشی اڑے جسانے پڑشی او سنگی رساو دی تالے کوئی کپڑی دی رو باسی نوزی کوئی پکی چاہت بغائے ادھر ہے سپلائے نوڑی چوپائے نوڑی کپڑے نوڑی صادر نوڑی پٹکے تدری کی کسوک پٹکے ہوئی مثال نمت تدری کی آجامی تدری کی پل مال کی او کٹ پیانی پل مال کی او تو شک بلائی دی فوم دی ایس شے دی زنستر کی پٹی شی بس آقا پل کور کی گئے او کٹم نہیں جماعت نوڑے نوڑو میں جادوی او ڈاکٹر بجوان کے تکے ناس منداس کرنا خپل جائیداد کې د پر فقط ځای نشي د توقف ورې دا انجام د محترم دا حقیقت دی راتلو په مدیر دی مدور مکیو دی محترمو الکیس من دان نفسه وعمل لما قال نبی اسلام فرمایي یا اسکالر هغه څوک دی دان نفسه چې دا نفس مدیر کو دا نفس تابع کو دا نفس د خپل لاندې کو کنټرول کې راوستو دل تو پاگل ہے دا سب طرح پر خبری گئی کله وته بنگلا پکار کله وته موټر پکار کله وته دا پکار دا پورا کاچته دا په دې کنټرول کې راولي په دې مخه کې دي وعمل لما بعد الموت د مرګ نه پس انتظام وکړو نبی اسلام فرمایي دا ډیر اختیار دی والعاجل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله هغه سړی ډیر کې وقوف او نادان دی کم سړی چې هغه چې دنیا پسې لګېدلی دنیا مزید کوشش کوي چې دا وشي هغه ته ورته چې یاده ده رنګ له به دنیا نه رخصتېږي څه دې کړي دي دی وایي کړه الله خیر دی الله به خیر کړي الله مهربان دی هسې الله مهربان ان رحمت الله قریب من المحسنین الله وایي زما د رحمت او د خیر تمه خو یا به څوک وکړي چې ځان یې خو خیر ته برابر کړی که نه نو کافر باندې به الله رحم نه کوي او منافق باندې الله رحم نه کوي عزتمندو دغه مې درته پیغام دی دغه مې درته بیان دی
او دغه مې ته نصیحت دی، دا مې ته وصیت دی چې لږ ځان لپاره فکر وکړئ، ځان لپاره غم وکړئ، د دنیا نه رخصت کېږو او دا خپل دا موږ د الله امانت یو، دا خپل ځان دا د الله، دا خپل مال لله میراث السماوات والارض. الله وایي دا ځمکه او اسمان چې دي څه دي دا زما دوتر دی، دا زما وراثت دی، دا زما و ما ته پاتې کېږي. در حقیقت مالک هر چیز خدا ای امانت چند روزی نزدماز یو څو ورځو لپاره تا سره دی څوکیداري دې وکړه او تشکو ته روان شو او ځینې بدله کړه او ډک وکړه. وطن دې بل دی اخر دی به خلک پردي وطن چې نه کوي دلته انتظامات مه کوه، دغه له انتظام وکړه، دغه له ځان له سلام وکړه. نو چې کله دغه له غم کوې نو بیا به دې دنیا کې دا ژوند داسې تېرې چې ځان به نه خوشحالې، پښتو به نه ګټې، غیرت به نه ګټې، بلکې څه به کې ته به الله خوشحالې چې الله به ته خوشحالېږي. دغه صحیح بې غیرته صحیح خو چې الله پاک خوشحاله شي او چې الله خفه شي او تا پښتو وګټله نو څه مطلب؟ څه مطلب؟ څه دې وکړل؟ دغه پښتو به په دې قبر کې ساتي، آخرت کې به ته څه جواب کې الله پاک ته؟ نبی علیہ السلام فرمایي همیشه به یو سړی پر رایې ټینګ ولاړ وي حتی یسأل عن خمس، څو پورې چې پنځو خبرو جواب الله ته نه ورکړی. پهلا سوال لازمي دی که نه؟ پرچه کې لیکلي که نه؟ لومبی سوال لازمي دی، دا لومبی سوال دا لازمي دی. پنځه خبرې الله وایي د دې جواب راکړه وروستو بیا نورې خبرې کوو. موز به ګورو بیا وروستو، روژه به ګورو بیا وروستو، بیا به حج ګورو، بیا به نورې نیکۍ ثوابونه او عذابونه او نفلونه او صدقې دا به ګورو. اول د دې پنځو خبرو ته اول لومړی سوال خو لازم دی، دی به ټیک کې او چې ټیک کې نه کړه نور ته ګورم نه ده سره. دې سوال څه دی؟ عن عمره فيما أفنى، الله تعالی بولتے ڈمبائے خبر دارا وای عمر دې کم ځای تیر کو، سچ دې تیر کو، سچ دې فنا عمر مې در کړو. وعن شبابه فيما أبلى، الله تعالی بولتے دې خبر دارا وای پانی مې در کړو کم ځای دې زړه کړه، پس کې دې زړه کړه. وای کنا تا پرې نو خپل غانای باندې سو کړ یار ما خو ډېره دنیا وګټله، ما په ملکونه وکتل، ما په غانای باندې په کومه کومه طریقه باندې مال حاصل کړو، ما ورباندې بنګلې جوړې کړې، ما ورباندې دا وکړل. الله تعالی ورته وایي ونځواني خو یو قیمتي سرمایه وه، دا خو ما درکړی امانت و، نو زما دپاره دې پکې څه کړي دي په دې غانای کې؟ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. زوانائی کی عبادت داد پیغمبران طریقہ را او جسانے گڑاشین گوڑا والی کے خوبیائی ششر مخوض مرین دیکھی بیا خبرته دی کای کار خود بکای، موز به خود کای، عبادت به خود کای. دی اوس کولی شي، دی ګوټ نشي کولی، دی لویوي نشي کولی، دی مسافرۍ نشي کولی، دی ټاټکې او تبوکونه او بلاګونه په اوږه باندې درېیم څلورم چرته نشي خېژولی، نو دی به اوس عبادت نه کوي، دی به اوس څه کوي؟ نو ځوانۍ کې الله تعالی ورته په ځوانۍ کې دې څه کړي، ځواني دې کوم ځای زړه کړه. ودما په دوستانو خپل نوجوانانو لکه د سپوږمۍ په شان مخونه مو دي، په دې خپل ژوند ته وګورئ چې دا ځواني مو په څه کې تېرېږي، په موبایل کې تېرېږي، په نېټ کې تېرېږي، په ګندونو کتو کې تېرېږي، په ډرامو او په دې فلمونو په دې کې تېرېږي. ته چې الله ته مخامخ شي الله درته وایي زما درکړه نعمتو سترګې په تا مې څه کړي دي، زما درکړه نعمتو دا غوږونه دا تا مې څه کړي دي، دا زما درکړي نعمتونه ژبه خوله دا تا مې څه کړي دي. نو یاره ورته به ورته سوای چې دا ما مې څه کړي کله څوک من نه بېګویم انا الحق یارې من ګویم زه نه ته ووایه. بهرحال محترم الله تعالی وایي یو تپوس به دا کوي چې عمر دې کوم ځای تېر کړه، دویم تپوس به کوي الله ځواني دې کوم ځای زړه کړه. وعن ماله من أين اكتسب، او الله تعالی وایي دریم تپوس به درنه دا کوم چې زه مال یې څنګه ګټلی و، په کومه طریقه
پردی حق بل حق څنګه چلې کړو چې حق په دې نه وایي چې ځمکه خو دې نه وږي را کړې د کور نه د پکونه خو دې په زور نه وایي ځاره کړې هغې ته نه بچه خو غوښته او تا وله نه ورکوله دا چل خو دې نه وکړې او دا مزدور نه مزدوري خو دې نه وایي ځاره کړې دوکاندار نه ټول عمر را چلېدلی نو بیا دې له پیسې نه ورکولې څنګه چل دې کړی دی داسې دا نو مال دې څنګه ګټلی څنګه دې ګټلی دا به تپوس کړي او بیا څلورم وفیما انفق څنګه دې خرچ کړی و بیا دې لګولې په څه کې و دا خلک وایي زما خپلې پیسې چې هر څه پې کوم دا ستا چېرته دي یاره دا خو د الله دي تا سره خو امانت دی یو څومره خو الله بیا درله تپوس کوي لکه ته چې ماشوم له پیسې ورکړې لاړ شه بازار ته دا راړه او باقي پیسې راړه نو چې واپس راشي ښه پیسې بدل کړي خو څه څه دې راړه دا خو کمې دي دا ولې کمې دي تپوس کوي دغه شان الله پاک وایي چې ما درکړی ما نو څنګه دې خرچ کړو نو دې په ډرو خرچ کړې دې په ډرامو خرچ کړې او دې په پزولو باندې او په دې اخترونو کې چې دا لکان څه کوي په دې سیند کې او دا کالام ته او پلاني ته ډنډي ته څه ناروا ورباندې وکړي او دې وایي چې دې ته ګناه نه وایي چې دا ګناه دی حالانکه الله پاک به دې سرې روپۍ تپوس دا تکړه دی خرچ کړی او پنځم تپوس په ځان حجبګي فيما عمل به د علم مسلې دې اورېدلې وي عمل یې پې څومره کړی و په دغه مسلو چې د استادانو ورته کړې وي هغه کې پوه شو نو عملي جامه دې ورته څو راوستلو نو محترمو الله دې موږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي خدای دې راته قرآن محبت را نصیب کړي الله دې قرآن تلاوت را نصیب کړي دغه یو شی دی دا د پیغمبر معجزه ده دا د الله کتاب دی او په دې خپل قرآن باندې د پیغمبر باندې ننګ وکړئ غیرت وکړئ لږ شی دی رنګ پرنګ خلک را پیدا کېږي تاسو ته مولوي صاحب ووایي دا خلک دا خو یې تاسو وینئ نه دا شته په دې معاشره کې دا قسم خلک شته داسې قسم خلک شته چې هغوی د پیغمبر باره کې داسې خبرې کوي او داسې دغه کوي او دا هم یاد ساتئ چې الله رب العزت د نبي علیه السلام په ناموس باندې څومره صحابه شهیدان کړي دي دومره په دین او په قرآن نه دي شهیدان د نبي علیه السلام په باره کې لکه په دین باندې تقریبا 20 غزاګان نبي علیه السلام کړي دي په هغې کې دومره صحابه نه دي شهیدان شوي څومره چې د نبي علیه السلام په ناموس باندې شهیدان شوي په سوونو حافظان دا د نبي علیه السلام په ناموس شهیدان شوي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په څه باندې سر ورکړی او په څه باندې ورته راتل شوی لوی تاریخ ته د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په چې کله هغه د سیکانو سره په مقابله کې و جهاد شروع د اخر کې چې هغوی د ده دې پړانې ته وکتل یو سیک ورته داسې رامخ شو نبي علیه السلام ته یې کنځل وکړل د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه بس خو چې دا یې وکړه د ده نظر بیا نه لګېده کله کله چې یو سړی ته په هېڅ طریقه نشي والی داسې یو خبره به ورته وکړي چې هغه په هغې لیونی شي بیا هغه په ځان ته لکه صحابه چې په احد په غزا کې نبي علیه السلام او صحابه په کافرو باندې څه زورولو خو چې شیطان اواز ولګو الا ان محمد قد قتل بیا نبي علیه السلام شهید شو نو صحابه بیا سر کار نه کړو دماغ یې کار نه کړو یو پله تښتېدل بل طرف ته تښتېدل بیا پرې نه پوهېدل دا خبره ته شوه برداشت د سړي سود ګډوډ شي نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دا سیګان پوه شي چې دنه خو بچکه ګرانه ده نو یو سیب ورته چې را مخامخ شو نو وایي چې ګوجر خفه کوي نو کټې وراوهه نو هغه چې دته وکتل چې دا خو د نبي اسلام سخت عاشق دی او دا خو نبي اسلام باندې سر ورکوي نو هغه نبي اسلام ته کنځل ګستاخي وکړه څه بېادبي وکړه بس د ده دماغ بیا بلکل کار نه کړو او ده ورته سوګند وخوړه وی تا به وجنم هله به مې نورې خبرې کوم که زه مړم شم خو تا به وجنم که مې پرېښودې نو ده به داسې هغه چې مو واورېدو نو هغوی ډېر خوشحاله کړي بس دغه ځای کې د بل طرف نه ګلزار وشوه او یو سیکو هغه ګلزار په ټک چې سر شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سر کټ کړ
او ده چې قسم کړی وي تا به وژنم هغه سړی دې ژوندی پاتې شو. دا سوګر دې څه د وجې کړو چې هغه د نبي اسلام ګستاخي او بېادبي کړې. الله ذوالجلال دا ولي الله نو خدای پاک په خپل سوګر چې دی بری کو نو سر دې تنې دې سر پرېوتې او تشه تنه روانه وه هغې سیک پسې حتی چې ورسېده د پاسه پرې راغله او تورې پکې وردن نه کپورې دې ورسېده هغې مردار په تشه تنه باندې سر پرې نه و تنه لړه او هغې مردار کړ. د سر د کټ کېدو نه پس هم هغه د نبي اسلام د ناموس ګټه کړې ده. هغه مونږ په تنه سره پروت دی مونږ ګټه نه کړه مونږ پروا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه یو جج دی هغه قاضیانې دا سر خوړلي خدای پاک د چرګو په مرض باندې توبکې دې الله راولي چې خدای پاک دې معاشره پاکه په دې ماحول کې په دې سکول کې کالج کې په دې کې د استادان داسې خلک پکې شته او داسې نصابونه دي دغه جوړوي چې د ماشومانو د ذهن داخله کړي. د نبي اسلام باره کې داسې خبرې نو یو سیک دغه قادیاني جج دی هغه وایي شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ډېر لوی تېر شوی ډېر لوی عالم تېر شوی دی. ورته وایي دته وایي وی مولانا دا نبوت څه شی دی؟ ناروزی کې نبوت خو یو ډېر لوی منصب دی یو ډېر لوړ منصب دی چې الله پاک یې چاته وغواړي نو ورکړي. ما خو ښه دا غټه ډیګري ده دا ډېره لویه ډیګري ده چې الله پاک چاته ورکوي نو ورکړي هر چاته الله پاک نه ورکوي. نو هغه ورته وایي هغه جج ورته وایي قادیاني و که نه ورته وایي چې دا دومره لویه ډیګري ده دومره لوی منصب دی نو دا خو بیا عامول پکار دي بیا خو ډېرول پکار دي چې دومره لوی نعمت دی همدا خو بیا ډېرول پکار دي. شپاړسم ډیګري غټه ډیګري ده نو هر سړی وایي چې زه د شپاړسم وکړم که نه نو پی ایچ ډي یو غټه ډیګري ده نو هر طالب علم وایي چې زه د پی ایچ ډي وکړم که نه نو دغه شان چې دا دومره غټه ډیګري ده دومره غټ منصب دی نو پکار ده چې دا ډېر شي چې هر کلي کې یو پیغمبر یو دلته مانکای کې وي یو د ټولري کې وي یو د لاهور کې وي بیا په محله باندې یو پیغمبر وي نو دا به ډېره مرتبه دا خو ډېرول پکار دي. نو تاسو غوره دروازه بند کړئ چې بل پیغمبر نشته دا تاسو یې کار کوئ. هغه د علماو په ډېر لوی نظر قلندر هر چې ګویه دیده ګویه داسې خلک چې خبره کوي دا ورته الله پاک زړه ته الهام کوي نو کار هغه ورته وایي د هغې په وخت کې د 500 د زر روپو دا نوټ نه و د 100 روپو نه و اخري غټ نوټ چې و دا د 100 والا نو 100 روپو نوټ یې ورته راویسته ورته یې دا څومره نوټ کوي دا غټ نوټ دی د پاکستان دا غټ نوټ دی ورته یې چې دا دومره غټ نوټ دی که نه چې دا دومره غټ نوټ دی نو یې دا د غټه ډیګري ده که نه نو یې دا خو بیا ډېرول پکار دی نو یې که داسې څه وکړم که نه چې تاسو راته سپین کاغذونه کېږدئ زه بیا دغسې بس مهر لګوم 100 روپو نوټ یې جوړوم یې ښه به نه چې ډېر شي چې ټولو خلکو یو ستا په جیب کې پروت دی یا زما په جیب کې پروت دی دا دومره جنان دغسې بره بره ګوري دی سره نشته چې ټولو سره یو نوټ شي نو ښه نه ده بس په سپین کاغذ نه به دغسې جوړو مهر به پرې لګوو 100 روپۍ به دې جوړېږي دا خو دې نه که نه دا خو داسې نه ده که نه ویې ولې داسې نه ده نه که نه دا خو د حکومت د طرف نه چې د حکومت د طرف نه منظور شي او رجسټریشن یې وشي او حکومت یې منظور کړي د حکومت مهر پرې ولګي او اجازت ورکړي نو دا نوټ په نوټي او که دا ته کوم طریقه کې او داسې دا نوټ باندې ته په سپین کاغذ مهر لګي او ته د 100 روپو نوټ جوړوې که نه یا د ماشومانو دا چې خرڅېږي دا ماشومان ته ورکوي نو چې داسې ته جوړوې هغې ته ویلی شي جعلي او چې دغه کار څوک کوي نو هغه ته ویلی شي ډوټي او هغه ته ویلی شي 2 نمبر سړی نو که دا څوک کوي نو دغه نوټ د سوځولو قابل او دا چې څوک یې کوي نو دی د سزا لایق دا ریوال نوټونه خلک یې پېژني نو داسې صفاتې خو نوټ دی چې چا سره یي نو هغه چې دی داسې چټه شپه کې په چا باندې ځای ویل څوک پرې پوه نه شي چې دا جعلي دی دا 2 نمبر دی
نا خو بالکل هو به هو د دې سم نوټ په شان دي داسې داسې به کې پېژنې به ناس پکې پېژني نه هغه ته ولې وي هغې ته ویلی شي جاري او چې دا چا جوړ کړی نو هغه ته هغه چې دی نو هغه د سزا مستحق دی ورته وي دقه شانتې چې د کوم پیغمبر رجسټریشن الله پاک کړی او الله پاک پیغمبر کړی نو هغه اوریجنل پیغمبر دی هغه 1 نمبر پیغمبر دی او هغه سره د الله د طرف نه دغه ډیګري شته او که نه چېرې د خپله ځانه ته مهر لګې او پیغمبر کې نو دغه چې دا کوم باندې مهر لګو دغه جاری شو او دا چې چاکه باندې سره سزا مستحق شو دغه نور د سوځولو قابل دی نو دقه شان دغه سړی د سوځولو قابل دی او دا چې چا ورته حق وي دی د سزا لایق دی که د به سزا ورکړو غواړي نو عزتمندو دا قسم خلک د نبي علیه اسلام په حق کې دا قسم خبرې دا چې دا علما تاسو ته کوي دا هسې نه کوي دا تاسو ویښئ هوښیار باش ویښ شئ او بیدار شئ داسې خلک پیدا کېږي داسې قسم خبرې به درته شروع کړي طبعا اتا ته نه خو دې بچو ته کوي او ګډوډۍ یې الله ذوالجلال دې موږ تاسو په خپل دین په خپل پیغمبر او د پیغمبر په ناموس باندې کلک دین ودرئ او خدای پاک زموږ ستاسو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي الله ذوالجلال دې دا خاصونه خپل درګاه کې قبول او منظور کړي عزتمندو د جومات باره کې خبره دی وکړه استاد په دعا کې ملا وکړه دې جومات